یو څو مسلې ستاسو مخې ته واضح کول غواړم او یقینا زه دا وایم چې تاسو به په دې باندې خفه کېږئ نه، ځکه ما او تعالی ژوند د قرآن او د حدیث مطابق تیرول پکار دی. یو خو موږ د قرآن نه دومره غافله یو چې ګورې قرآن مجید د تجوید سره ویل دا انتهایی ضروری دی. کم سړی چې په قرآن مجید کې لحن جلی کی لکه څنګه چې انسان حرام کار کی او ګناهګاریږي دغه کشان دی په دې باندې ګناهګاریږي. زما وروڼو فضا نن دې طرف ته داسې روانه ده. مولانا صاحب ما ته وی تا ولې ختم ونه کو؟ نو ما ورته ویمې حال داسې دی چې مونږ قرآن ته ودرېږو او په کلاره کلاره باندې لولو نو خلک وي ډېر زیات ټایم ولګېدو. نو یو حافظ د دې قاري صاحب نه تپوس کوي وایي د یوې سپارې دپاره به تا څومره محنت کوو؟ نو دې به تا ته ووایي چې د دې دپاره څومره محنت کول غواړي چې بیا کم انسانان شاته نه ودرېږي او وي زر زر وایي موږ له ترلاوې کوئ تراوې نه، نو بیا د حفاظو زړه چې کم دی نه هغه بل شان شي. نو یاد ساتئ د قرآن مجید نه غفلت دا مونږ او تاسو له نه دی پکار. د قرآن او حدیث نه خپل ځان خبرول دا انتهایی ضروری دی.